الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. فدی آیت کریمه کی او پننوی درس کی دا جهاد کوونکو د مجاهدینو فضیلت او غرواله الله جل وعلا شانه ذکر کوي چې برابر ندی هغه کې ناستون کې خلق د مؤمنانو نه چې مؤمنان دي او ناس دي د جهاد یو هغه خلق دي چې د جهاد نه ناس دي بل هغه خلق دي چې جهاد ته تللي دي. الله تعالی فرمایي دا دواړه په مرتبه کې برابر ندي شرعاً هم برابر ندی په مرتبه کې عقلاً هم په مرتبه کې برابر ندی. ځکه عقل دا وایي چې کله یو انسان ته په یو څیز کې تکلیف میلاو شي مثلا مثال په طور دا پسې دوه کسان را روان دي دا دواړه ستا سره محبت لري خدا یو پتا پسې را روان دی د پېښور نه او د پیدل را روان دی په لاره کې تکلیفونه دي یخني ده ګرمي ده باران دی طوفان دی شپه ده ورځ دی دا مزل کوي دی په ډېر وخت کې تا ته راورسي او هغه بل قسم تا سره محبت لري هغه ګاډي کې کېناستو په 2-3 غنټو کې تا ته راورسي. ایا ستا دا عقل څه وایي چې ته به چا ته په قدر النظر باندې ګورې؟ عقل هم دا وایي چې هغه چا ته په قدر النظر ګوري چې د دې سړي زما سره داسې محبت و چې دا پیاده راغی مختلف هغه تکلیفونه یې برداشت کړل لوږې او تندې یخني او ګرمي او ګلی او طوفان د غلو وهل وغیره دا ټولې برداشت کړل بیا هم په ما پسې راورسېد. یعنې په نسبت د هغه چا چې هغه په ګاډي کې په 2-3 غنټو کې تا ته را رسېدلی دی ته د دم عزت کې خو د ده په نسبت به ته د هغه بل ډېر قدر کوې چې ولې هغه ته تکلیف میلاو شوی. یا مثلا په شرعیاتو کې مثال د دې محلې نه یو سړی مانځه ته راځي او سخت باران وریږي او جمع دی او په دغه سړي بیماري ده تکلیف دی ورباندې هغه په دې لار را روان دی راغورځېږي لمدېږي یخني کېږي دې مسجد ته به داسې تکلیفونه راورسېد او بل سړي سره چترۍ ده په آرام باندې راغی صحت برابر دی دواړه د یو ځای نه راغله مسجد ته خو د یو ته تکلیف میلاو شو دا یو په آرام باندې راغی کم ته چې تکلیف میلاو شوی دی د ده اجر لوی دی په هغه چا باندې چې هغه ته تکلیف په دې لار کې نه دی میلاو شوی. دا عقل هم وي او دا شرع هم وي. الله پاک جل جلاله د هغه مجاهد چې هغه په لار د اله العالمین جل وعلا شانه کې جهاد کې د کفارو سره جنګ کوي د ده مرتبه اوچته کړې ده په هغه مؤمنانو باندې چې هغې په کورونو کې ناست. اله العالمین جل جلاله فرمایي لا یستوی القاعدون من المؤمنین برابر نه دی هغه کېناستونکي خلک من المؤمنین د مؤمنانو نه غیر اولی الضرر خو بې د هغه خاوندانو د ضرر نه. یو خو ګوره داسې دي که نه چې د ضرر د وجې نه ناست دي مثلا شل دي مثلا کاڼه دي ړانده دي بیمار دي تللی نه شي دوی نه یادوي هغه چې روغ وي مؤمنان وي په صحت برابر دي او دوی بیا ناست وي. الله جل جلاله فرمایي برابر نه دي هغه کېناستونکي خلک د مؤمنانو نه والمجاهدون فی سبیل الله او جهاد کوونکي په لار د اله العالمین جل جلاله کې هغه خلک باموالهم چې دوی جهاد کوي جنګ کوي باموالهم په خپلو مالونو سره او انفسهم او په خپلو ځانونو سره. یو داسې وي چې روپۍ ورکړي دا واخله جهاد کې چانده ده نه دا جهاد شو په مال سره یو خپل مال لګوي ځان له وسله اخلي ځان له توره او ډال او ټوپک اخلي او یو په خپله باندې میدان ته وځي نو هم خپل مال ولګو هم خپل جان ولګو. نو الله جل جلاله فرمایي برابر نه دي هغه کېناستونکي خلک د مؤمنانو نه او هغه خلک چې هغې جهاد کوونکي دي په خپلو مالونو او په خپلو ځانونو سره
دا برابر ندی په مرتبه کې. فضل الله المجاهدین ورکړي دی الله العالمین جل سلطانه جهاد کوونکی بیا اموالهم په مالونو خپلو سره او انفسهم او په ځانونو خپلو سره. یعنی الله جل مجدودی مجاهدینو ته چې دوی جهاد کې هم په خپل مال سره هم په خپل ځان سره دوی غوره کړي دي علی القاعدین په هغه کېناستونکو باندې درجتن په مرتبه کې. داسې ونه وایي چې په یوه درجه کې نه، په مرتبه کې الله جل جلاله ور باندې پورته کړي دي. حاصل دا چې هغه کسان چې طاقت د هجرت لري او هجرت یې ونه کړ نو هغوی به محفوظ وي، او هغه کسان چې کمزوري وي یا لاره ورته معلومه نه وي یا هغه خرچه د لارې ورسره نه وي، نو امید دی چې الله جل جلاله به دوی ته عفو وکړي. او که دا کارونه نه یو دی هجرت نه کوي بیا خو ګیر دی محفوظ به وي، یعنې دنه به مؤاخذه کېدلی شي. اله العالمین جل جلاله فرمایي وکله وعد الله الحسنى، او د ټولو سره وعده کړي د الله جل جلاله د جنت. وفضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، او بهتری ورکړي دا غوره کړي دی الله جل جلاله مجاهدین علی القاعدین په هغه کېناستونکو باندې څنګه مرتبه او غوروالی ورکړی اجرا عظیما په اجر لوی سره. لوی اجر الله جل جلاله دقه مجاهدینو ته ورکړی دی. ځکه هلته کې اینی ټایم انسان ته مرګ مخې ته ولاړ وي چې یاره بس دې میدان ته ورځم یا به ژوندی راشم او یا نه. او دا هغه زبردسته مرتبه د ایمان هم ده چې کله ستا په خپل ځای کې دا عقیده محکمه جوړه شي چې یاره به زه دلته ناست یم او د دې ځای نه بهر ته به ګوره چې زه وځم که ونه وځم. نو د دا دلیل د څو خبرو دی. یو خو دا چې دا انسان مرګ ډېر یادونکی دی، او نبی علیه السلام مبارک فرمایي هغه شی ډېر ډېر یادوه حازم اللذات چې هغه خوندونه ختموي، خوندونه دا ختموي. هغه څه شی دی؟ هغه مرګ. مرګ یادولو کې ډېرې فایدې دي. هغه دومره فایدې دي چې څومره شریعت بیان کړی دی په هغه ټولو به ته عمل کوې چې کله هر وخت ستا مرګ یاد وي. دی ولي الله نه چا تپوس وکړو چې ته مونځ څنګه کوې؟ وي زه مونځ په داسې حال کې کومه چې زه دا فکر کومه چې زه په پل صراط ولاړ یم. یو خو دا فکر کومه چې یو طرف ته مې جنت دی او بل طرف ته مې دوزخ دی. که معمولي خوا دې خوا کېږم غورځېږم لاندې دوزخ ته، نو زه داسې مونځ کوم لکه زه چې په پل صراط ولاړ یم. دویمه دا ده زه چې کله مونځ کوم نو زما دا یقیني چې دا زما آخري مونځ دی، بس د دې نه بعد زه وفات کېږم. نو چې دا دوه خبرې په دغه ولی الله کې موجودې وي، همدې ولایت ته هم په دې مرتبه باندې وررسېږي چې دی دومره کلک یقین لري چې ما پسې مرګ را روان دی، د دې مانځه نه بعد زه وفات کېږم. او دا مونځ به زما څنګه وي؟ ډېر په خشوع عاجزۍ سره کوه، ګینې غورځېږي لاندې جهنم دی. نو دا کمال مرتبه د ایمان او د شان د ده. اله العالمین جل جلاله فرمایي نو غوروالی الله جل جلاله دوی ته ورکړی دی په دې ناستو خلکو باندې چې هغې ناست وي. نو هغه څه شی دی؟ اجر عظیمه، لوی اجر دی چې الله جل وعلا شانه ورته ورکړی دی. درجات منه ومغفرة ورحمة. اله العالمین جل جلاله فرمایي چې مرتبې دي منه د الله جل جلاله له جانب او د طرف نه، ومغفرة او بخنه ده، ورحمة او رحمت دی. وكان الله غفورا رحيما، او دې اله العالمین جل جلاله بخونکی او مهربانه. ان الذين توفاهم الملائکه، دا آیت کریمه چې دی نو دا آیت کریمه نازل شوې ده په حق د یو څو کسانو کې چې په مکه معظمه کې وو، او په دې ژبه باندې به کلمه ویله چې موږ مسلمانان یو، مګر مسلمانانو ته به هجرت نه پرېښودو، یعنې مسلمانان به دې ته نه پرېښودل چې تاسو هجرت وکئ. او لا دا چې د بدر په ورځ باندې د مشرکانو سره په صفونو کې ودرېدل، او وی کلمه الله جل جلاله فرمایي ان الذين بشکا کسان توفاهم چې وفات کړي دوی لره الملائکه فرشتې ورپسې راسي او دوی وفات کې سات نه اخلي. هغه کسان ظالمي انفسهم چې ظلم کوونکي په خپلو ځانونو باندې. قالوا وای ورته دا فرشتې فیما کنتم، پس کې وای په کم کار کې وای تاسو چې کله وفات کړي وای په کم کار کې وای تاسو. قالوا نو دوی ورته جواب ورکړي دغه کسان كنا مستضعفین فی الارض، چې دا اوس ګوره په دغه ځای کې هم دوی زبردست دروغ وایي، یعنی فرشتو سره لګیا دي. او دا هغه کسان چې مسلمان یعنی اسلام قبول کړو په ظاهر خوله به کلمه ویله، هجرت نو کړی، نو چې دوی ته فرشتې ووایي چې تاسو په څه کار کې وایي،
دیو بوته خپل هغه یو کار ذکر کړي، خپل عاجزي بوته پیش کړي، خو هغه خپل حرامیتوب بوته نه ذکر کوي. دیو بوته وایي چې موږ مستضعفین فی الارض، مونږ عاجزه ګڼلی شوي، کمزوري ګڼلی شوي په ځمکه کې، یعنې مونږ ډېر عاجزانان په ځمکه کې. او سره د دې نه چې دغه خلکو د کفارو سره هلته کې امداد کوو، د هغوی سره په صفونو کې ولاړو، مسلمانان به هجرت ته نه پرېښودل. دا داسې خلک الله جل وعلا شانو د دې حال بیانوي چې فرشتې به ورته وایي فیما کنتم، په کم کار کې وایي تاسو؟ قالو نو دوی به جواب ورکړي کنا و مونږه مستضعفین فی الارض، چې ضعیفان او کمزوري ګڼلی شوي په ځمکه کې. نو ګوره دلته کې خو دوی دلیل وایي که نه چې مونږ کمزوري یو. فرشتې ورته جواب ورکوي قالو الم تکن ارض الله واسعة، آیا نه وه دا ځمکه چې پراخه وه د الله جل جلاله؟ دا ځمکه پراخه نه وه؟ نه وه ځمکه د الله جل جلاله واسعة پراخه، ارت او پراخه، فتهاجروا فیها، پس چې تاسو هجرت کړی وی په دې کې، تاسو به هجرت کړی په دې کې که نه؟ دا ځمکه خو پراخه وه، تاسو هجرت ولې نه کوئ؟ الله جل جلاله فرمایي فاولئک، پس دغه کسان چې دي، یعنی دغه صفت والا خاوندان چې دي چې هغې د کفارو سره امداد کوي، نور مؤمنان مسلمانان هجرت ته نه پرېږدي، په خپله هم هجرت نه کوي. الله جل جلاله فرمایي دغه خلک چې دي مأواهم جهنم، زه د ورتلو د دوی دوزخ دی، وساعت مصیرا، او ناکاره دی دا دوزخ زه د ورتلو. الا المستضعفین من الرجال والنساء، ګوره مخکې هم دې ووایي چې مونږ عاجز او کمزوري ګڼلی شوي، نو ګوره د دوی لپاره الله تعالی عذاب بیان کړ. او په دې آیت کریمه کې وایي الا المستضعفین، مګر هغه خلک چې هغه واقعي ضعیفان من الرجال، د نارینهونه، والنساء، او د زنانونه، والولدان، او د ماشومانو هلکانو نه، لا یستطیعون حیلة، الله جل جلاله فرمایي چې طاقت نه لري دوی حیلة، یعنی د هېڅ شي طاقت نه لري، یعنی د بعضې وسلې او د هېڅ شي طاقت نه لري. ولا یهتدون سبیلا، او نه پېژني دوی لاره، یعنی ځای د هجرت هغې ته لاره نه پېژني چې هغې ته کومه لار تللې ده. نو ګوره دوی ته اوس عذاب نشته. دوی ته عذاب ولې نشته؟ چې دوی یقینا ضعیفان دي، او دوی یقینا طاقت د یو شي نه لري، او دوی ته لاره معلومه نه ده چې هجرت به چېرته کومه. نو الله جل مجدو وایي دوی ضعیفان دي، دوی ته بیا دغه عذابونه نشته. خو دا کوم چې مخکې وایي چې موږ ضعیفانو او پټ به د مسلمانانو ته هجرت هغه لارې بندولې، او د کافرانو سره به امداد کوو. الہ العالمین جل جلاله فرمایي مگر المستضعفین، هغه واقعي ضعیفان، من الرجال، د سړونه، والنساء، او د بیبیانو نه، والولدان، او د ماشومانو نه، لا یستطیعون، چې دوی هېڅ طاقت نه لري، حیلة، د هېڅ بانې، یعنې د هېڅ وسیلې هېڅ وسیله د دوی سره نه وي. ولا یهتدون سبیلا، او نه پېژني دوی سبیلا هغه لار چې کوم ځای ته هجرت وکړمه. فاولئک، الله جل جلاله فرمایي پس دا خلک چې عسى الله، قریبا د نږدې ده ښایېږي چې الله جل جلاله ان یعفو، عفو وکړي عنهم دوی ته، وکان الله، دی الله جل جلاله عفوا غفورا، عفو کوونکی او بخښونکی دی. ترجمه به اوس لږه ځکه زیاته وایو چې څه خو تاسو په ترجمه کې روان شوي هم یئ، او دویمه دا ده چې شپې اوږدې شوي دي او لمونځ د وخته شوی دی. لفظي معنا ته وکیده وایي. الہ العالمین جل جلاله فرمایي لا یستوی القاعدون، نه دي برابر کېناستونکي، من المؤمنین، د مؤمنانو نه، غیر اولی الضرر، بې د خاوندانو د ضرر نه. څه معنا؟ یعنې دا خاوندان د ضرر چې دي نو دوی هم دوی ته مرتبه شته، خو دوی معذوره دي. نو معذوره دي ځکه جهاد ته نشي تللی، خو هغه چې معذوره نه دي د مؤمنانو او بیا کښېني د جهاد نه، نو دوی برابر نه دي، څوک برابر نه دي. دوی اول مجاهدون، او جهاد کوونکي فی سبیل الله په لار د الہ العالمین جل جلاله کې، بیا اموالهم، په خپلو مالونو سره، او انفسهم، په خپلو جانونو سره. فضل الله، غوروالی ورکړی دی الله جل جلاله، غوره کړي دي الله جل جلاله المجاهدین، مجاهدین جهاد کوونکي. مجاهد چاته وایي؟ جهاد کوونکي. بیا اموالهم، په خپلو مالونو سره، و انفسهم، او په خپلو جانونو نفسونو سره. علی القاعدین، په هغه کېناستونکو باندې، درجة، په مرتبه کې الله جل مجدو ته غوروالی ورکړی. وکلا وعد الله الحسنى، او د ټولو سره وعده کړې ده الله جل جلاله د جنت. وفضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما،
او بهتر کړي دی الله جل مجدو غوړه کړي دی الله جل جلاله المجاهدین مجاهدین علی القاعدین فاکین استن کو باندې پس شي کې اجر عظیما فاجر لوی سلام درجات چې مرتبه دي منه د طرف د الله جل مجدو نا ومغفرة او بخنه دا ورحمت او رحمت ده وکال الله دی الله جل جلاله غفور الرحیم بخون کې مهربان ان الذين بشکاو کسان توفاهم چې وفات کې بلر الملائکه فرشتي ظالمی انفسهم چې ظلم کوونکي په خپل ځانونو باندې قالوا نوای بو تدا فرشتي فيما كنتم پکم کار کې وای تاسو قالوا نوای بو تدیو كنا ومونگا مستضعفين ضعیفان ګڼل شوی په لار د پزماکه کې مونږ عاجزانانو قالوا ندا فرشتي بو توای الم تكن ارض الله اي نوز مکه د اله العالمین جل جلاله واسعه فراخا نن سبا کا ملک دی او کا غر دی او کا عرش دی خو خلق نیولای دی الہ العالمین جل جلاله فرمائے فتوهاجروا فيها دا فرشتي بو توای چې تاسو هجرت کړئ د ځمکې ته فاولئک پس دغه کسان چې دی مأواهم جهنم زید ورکو د دیو دوزخ دی وسات مصیرا او ناکار دی دا دوزخ زید ورکو الا المستضعفين مگر اغه واقعي ضعیفان یعنی یتیمی ضعیفان من الرجال د سړونا او النساء د خزونا والولدان او د هلکان ماشوماننا لا یستطيعون چې دی طاقت نه لري حیله د هیڅ یو بهاني او د وسیله ولا يهتدون سبیلا او نه پیژني دیولار یعنی زید هجرت چې کم زید هجرت کو دالر د هجرت نه پیژني نو ولا يهتدون او ند معلومه ویل شي او نه پیژني دیو سبیلا الله فاولئک فذا کسان چې دي عسى الله خایږي چې الله جل جلاله ان يعفو عفو دیوتا عنهم دیوتا وکان الله دی الله جل جلاله عفوا غفورا بخون کې دی او عفو کوون کې دی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم